په دې هندوستان کې یو عالم تیر شوی دی شاه عبدالعزیز رحمه الله، هغه لیکلي دي وایي من تهاون بالادب عوقب بحرمان السنه ومن تهاون بالسنه عوقب بحرمان الفرائض ومن تهاون بالفرائض عوقب بحرمان المعرفه. ګوره مسلمان له پکار دادي چې د فرائض او سنت سره سره د مستحبات او د آداب خیال مساتي، ځکه څوک چې په آداب او د مستحبات خیال نه ساتي، یعنی دا ته وړو کې غونډه سیس ښکاری، معمولی سیز وته ښکاری، غیر ضروري سیز وته ښکاری، نو چې په آداب او مستحباتو کې د سستی شروع کړه نو الله به سزا دا ورکړي چې د سنتو نه به محروم کړي، او چې په سنتو کې د سستی شروع کړه نو سزا به ته دا ملاو شي چې بیا به د فرض نه محروم شي، او چې په فرضو کې د سستی شروع کړه نو الله به د خپل معرفت نه محروم کړي. ګوره دا ډیره خطرناکه خبره ده. لہذا مسلمان له پکار دادي چې پیغمبر یو کار کړی دی پاکې به دا مه کوه چې دا مستحب دی او دا سنت دی او دا فرض دی، بس کول غواړي نیکی دا که وړه ده او که غټه ده، او ګناه ده که وړه ده او که غټه ده.